بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب بها إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. سورة مطففین شروع کو نو دا ړومبنی آیت کې دویم لفظ دی دار تطفیف نه دی او تطفیف کمولو ته ویل کېږي. نو دا لفظ راواغستی شو او دی صورت ته بطوري نوم کېښودی شو. مکی صورت دی د هجرت د رسول الله نه مخکې نازل شوی دی خو په دې باندې جو او فضا د مدني صورتونو ښکاره کېږي ځکه چې دې کې دا د اګستو خرڅولو مسلې او پای کې تول جوک کې کمې او زیاتې دا ذکر کېږي. اگر چې بیا دا لویه مسله چې کوم د دې صورت ده نو هغه اثبات د قیامت دی او دا حول او هیبت د قیامت نه خلک یې رول دي او بیا هلته تقسیم د خلکو دی چې خلک به دوه قسمه شي. نو یو به فجاري د هغې هغه عمل نامه به چېرته میلاویږي او یو به نیکان صالحاني د هغې عمل نامه به چېرته وي. دا قسم مضمونه په دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین هلاکت ته د پاره د کمونکو. ویل هلاکت تم وی او ویل په جهنم کې یو کنده هم دا چې ټول جهنم د هغه نه پناه غواړي. ویل للمطففین هلاکت او تباهي ده هغه د جهنم کنده ده. للمطففین د هغه کسانو دپاره چې په تول جوک کې کمی کوي. او د مطففینو ترجمه په خپله قرآن کړې ده الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. مطففین هغه خلق دی چې قرآن ورته خیری وکړي چې کله دوی پیمانه کوي علی الناس یعنی من الناس یستوفون نو پورا اخلي. دا حروف جارو کې دا مسله ده شرم تعمیل چې تاسو کله وای دا حروف د یو بل د معنا په ځای باندې راځي. نو دلته د علا الناس نه دی دوی پیمانه خلکو ته نه کوي پیمانه د خلکو نه کوي. نو اذا اکتالوا علی الناس کله چې دی پیمانه د خلکو نه کوي یستوفون پورا علی چې د بل نه ځان ته پیمانه کوي نو خو پورا علی. و اذا کالوهم کله چې خلکو ته پیمانه کوي او وزنوهم یا خلکو ته تول کوي یخسرون نو کمی کوي. دا مسله اوس هم ده خطرناکه مسله چې پر تول جوک کې کم خلک کمی کوي. دا ته یو شی والا او کور ته یوسه او بیا کور کې په خپله تله باندې اوتله تا ته به د دې دکاندارانو مسلماني معلومه شي چې دا کم حد مسلمانان دي اگر چې ښه خلک هم پکې شته. برابر تا ته زیاتې او کمی نه کوي چې زیات نه در کوي کمی هم نه در کوي. خو عام طور سره خلک په دې بیمارۍ کې مبتلا دی چې 1400 کاله مخکې قرآن د هغې
نشاندهی کړې ده او بیان کړی دی. دا عام طور سره دا مسله شروع ده. زمونږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه یو ځل موږ ته خبره کوله، ویلې دی شیرګل ته دلته یو دوکاندار و زما اشنا و، نو زه به چې اتیانو ته تلم هغه سبا کېناستم چای به مې وڅښله ورسره، نو بیا به لاړم اتیانو ته. نو هغه وایي زه یو ځل ناست وم، یو سړی راغی نو من غنم رال، نو په هغه ورځو کې چېرته په 20 روپۍ من به و یا به په 10 روپۍ من باندې و، داسې به غنم خرڅېدل. نو چې هغه سړي نه یې واخیستل، زما مخکې یوه پیسې وله ورکړې. بس بل سړی راغی، هغه ویل چې بس دغه دی دا زه غنم لم، هغه ویل چې به دا غنم دي ما اوس اخیستي او تاسې والې، په هغه نرخ یې هغه ته ورکړه. وایي ما ورته ویل چې هلکه ته خو ډېر زیات نیک سړی یې، ځکه چې دا غنم تا زما په مخ کې په دې پیسو واخیستل او په دې پیسو دې هغې له ورکړم، تا پکې څه وګټل؟ وایي ما ته ویل چې جی ما خو پکې دې کې 2 دړۍ دانې وګټلې. د هغه نه مې من واخیستل په 9 دړۍ او دله مې 9 دړۍ په من باندې ورکړه، نو 2 دړۍ مې پې وګټل. اوی ما ویل چې هلکه ته خو زبردستې ګټې کې. نو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کله چې بل ته پیمانه کوي یا بل ته تول کوي نو بیا کمی کوي. دا تله داسې کې داسې نیولي. اوس خو له کنډره نو پای کې ځان له سلوبې ټوکې کوي. د ټولو نه زیات دا کم د سنجانو دا پمپونه چې دي او دا د تیلو پمپونه دې کې هم هلته کنډه لګېدلې ده او په هغې کې چې کومه لوبې خلک کوي او خاص کر دا نوکران چې دا کم ولاړ دی دا پیمانه کوي، دا د دې خپل نیک نغلا نه کوي، دا د دې ګاک نغلا کوي. دا څوک چې سنجي اچوي چېرته چا نه پیسې به یې قرض کړي غریب په ګاډي کې، ځکه بغیر د سنجۍ نه ګاډی نه ځي، نو دی دا چې داسې 4-5 پینټه پاتې شي نو به دی داسې کر وله ورکړي، نو هلته دغه پاس نه شي او دغه پسې په ګاډي والا پسې پیسې واوړي. نو که 15 روپۍ کې والي که 10 روپۍ والي، نو دا پیسې خو دی را جمع کوي او لاندې میټر لګېدلی دی، نو چې دی کله د ډېر ډیوټي پوره شي نو هغه میټر لاندې وګوري، نو چې پای کې 100 روپۍ جمع شوي نو هغه روپۍ چې کوم دی دی بیا راوالي هغه خپلې ته بیا لیکي او مالک له خپلې ورکړي. دې حده پورې خلک رسېدلی دی. او خاص کر د تیلو د پمپونه والا دی خو چې کمې نخرې کوي او کمې دا کوي. یعنې زمونږ یو دوست و دا مولانا رحیم بادر صاحب اومو او هغې سره زمونږ شپه وه په میدان کې، هغې هلته پمپ ویل مونږ دا خرڅوو. مونږ ویل ولې خرڅوئ؟ ویل بغیر د آرام خورۍ نه په دې کې ګټه نشته. نو چې نشته بس مونږ یې نه کوو، ویل ایسته یې خرڅوو. یعنې دا آرام خوري په دې کې لازمه ده چې رابطه کوي. بهرحال دا هم د دې لاندې راځي. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. الا یظن، آیا دوی دا خیال نه کوي دا کسان چې انهم مبعوثون لیوم الدین، یقینا دا کسان راپورته کولی به شي د هغه ورځې لویې دپاره. کومه لویه ورځ؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه ورځ لویه ورځ چې راپورته کېږي خلک به او راپاسي خلک به الله رب العزت ته د حساب کتاب دپاره. د هغه په مخکې به پیشي وي او د هغه په مخکې به حساب کتاب وي. کله داسې نه وه پکار، داسې د الله احکام ماتول نه و پکار، داسې بغاوت او سرکشي نه وه پکار. ان کتاب الفجار لفی سجین. یقینا کتاب یعنی عمل نامې د فاجرانو فاسقانو دا به په سجین کی. او قرآن وایي په خپله وما ادراک ما سجین. ته څه پوهېږې سجین څه شی دی؟ کتاب مرقوم.
دا یو لیکلی شوی کتاب دی، دفتر دی. د دوی دا عملنامې به هغه دفتر ته غونډېږي او د دوی دا فایلونه به هغه غټ کتاب ته ټولیږي. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت دی په دې ورځ باندې دپاره د دروغجنو. دروغجن څوک دي؟ الذین یکذبون بیوم الدین، هغه کسان دي چې نسبت د دروغ کوي ورځ د بدلې ته، ورځ د انصاف ته. او بیا قرآن وایي ما یکذب بها به، د نسبت د دروغو نه کوي قیامت ته الا کل معتد اثیم، مگر هر زیاتې کوونکی سړی معتدي چې په هره خبره کې زیاتې کوي د ګناه، او اثیم لوی ګناهګار، دا صیغه د مبالغې ده. اذا تطلع علیهم آیاتنا، کله چې ولستی شي په ده باندې آیاتونه زمونږه، قال اساطیر الاولین، دی وایي دا کیسې د پخوانو دي، دا زړې کیسې دي. اوس هم لږه زمانه مخکې په دې علاقو کې داسې خلک پیدا شوی و چې هغوی به د قرآن مجید باره کې هم هغه د نضر ابن حارثه چې 1400 کاله مخکې په مکه کې هغه دې ته اساطیر الاولین ویلي، اوس ورته اساطیر الاولین، اوس هم داسې خلک شته. دا زړې کیسې کوي. خلک سپومۍ ته ورسېده او دی د 1400 کالو زړې کیسې کوم، مال خلک د ښځو او د خویندو د میانو نه خلاص شه. دا ترقي ده چې سړی د خپلې ښځې مالک هم بیا نه وي او د خور او مور هم بیا په قابو کې نه وي. دا ترقي تاسو وکړه، دې ته ترقي وایئ. خلک یې د لږې مړ که. دا اساطیر الاولین نه دي. دا چې څوک وایي هغه کافر دی چې قرآن ته زړې قصې وایي، قرآن ته منګړتې کیسې وایي، دا کافران وایي. دا خو لوی کافر نظرو په مکه کې چې هغه به دا خبرې کولې. او ویل دا محمد صلی الله علیه وسلم ویل دی تاسو سره عاد او ثمود کیسې کوي او زه درته سپندیار او د رستم کیسې کوم، زه درته د عجمو کیسې کوم، دی درته د عربو کیسې کوي، دی هم کیسې کوي زه هم کیسې کوم. دقسې ډېر خلک موږ ولیده، خو الله تعالی داسې نیس نابود کړه چې کله د قرآن سپکه چا کړې ده، د قرآني نظام سپکه چا کړې ده، قرآن د فردي مسله چې ذکر کوي د هغې چا سپکه کړې ده، دا په نقدو کې الله خلکو ته عذاب ورکوي، په نقد عذاب خدای پاک ورکوي هغې خلکو ته. موږ ولیدل په دې لږه زمانه کې، زما د مخې نه ماته ډېر خلک داسې چې د پردې خلاف چا کړی دی الله غر کړی دی. په دې مصر کې یو سړی با دغه دا صدر و او هغه به دا خبرې کولې، ویل دا تلونکي راتلونکي خیمې نه منم. دا بورقه چې سړي دا زړې طریقه د بورقه چې زبردسته پرده ده، د دې بورقو په باره کې به ویلي په مصر کې هغه ویل دا تلونکي راتلونکي بورقې نه منم. ګورې اکه سړی فوجي پریډ کېده او داسې چوتره یې ساده کړه، دی پې ودرولی و او پوجیان تېرېدل او ټوپک یې په لاس کې او ډزې به یې کولې. یو چې د خوا ته راغی یو سینې ته ولې او ګرې ته ویسته او د هغې چوترې نه ښکته وغورځېده. دا زما یاد دي. بل یو سړی و په پاکستان کې، په بلوچستان کې د هغې ګټه جلسه وه، رئیس ثاني د هغه ځای مشر و او هغه 2 کیمپونه ساز کړي، ځکه هلته هم پښتانه دي، زنانه ځان له کیمپ کوي او نارینه په ځان له کیمپ کوي. او دا رئیس ثاني ته وویلې ویل خواتین څه شو؟ ویل چې خو موږ پښتانه یو، موږ له ځان له کیمپ ساز کړی. ویل ته ځان ته آزاد خیال وې، ته آزاد خیال یې، هغې ته راځئ دا زموږ خویندې میندې دي. او په هغه زمانه کې موږ دا خبرونه پرې راډیو اورېدل، نو په راډیو کې کړپار ساز شه د ښځو د چپړو چې دا هغه سړو د خپل کیمپ نه رالي سړو کیمپ سره شریک یو شان کې ناسي. نو مې ځکه نه علم چې اوس مړ دی، هغه په پاکستان کې هغه ته پلنده غاړې ته واچولی شو، پانسي شو. او نور هم ما سره ډېر نظایر دي دي چې چا د پردې خلاف کړی دا د قرآن حکم دی، الله تعالی هغه له په نقدو کې سزا ورکړې ده. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای زموږ په زندګۍ کې دې قرآن نظام
د دې قرآني نظام بالادستي راولې. خدای دا د کفر او د بېدینۍ نظامونه، خدای دا انساني ساز کړي قوانین، خدای دا نیست و نابود کې ختم کړي، رات و رات ختم کړي. خدای دې په ځای باندې قرآني نظام، د شریعت نظام، د محمد مصطفی د صحابو نظام چې صحابو په خپل وینو باندې قایم کړی و، الله هغه نظام راولي دلته، د عدل او د انصاف نظام راولي، د ورورولۍ او د مینې او د محبت نظام راولي، د دې ملک د استحکام او د بقا نظام راولي. خدای دا د انګریزانو نه موږ ته پاتې شوی نظام دا زر تر زره ختم کړي. الله زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. څونه زموږ مشران وفات شوي زنانه نارینه الله ټول وبخي، څونه بیماران دي د مسلمانانو الله ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدای جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي. خدای دې کې څونه کمی دی د غیب او خزانو نه پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو چلولو او قرض خلاصول ته راواړئ. د دې قرضونو او ذاتي قرضونو موږ خلاص کړي. دا نوی کار د مدرسې د برنډې دا مسله ده، په اخلاص دعا وکړئ چې الله رب العزت دا آباد کړي. دا موږ ته ډېره ګرانه شوې ده، مشکله شوې ده. په لکونو روپۍ باندې په دغه باندې په دې تقریبا سره پاسه 3 लाख روپۍ په دې اوسپنه باندې بندې شوې، او دغسې 270 بورې سیمټ پکار دي. په دې ورځو کې 60 روپۍ په یو بورې کې اضافه راغله. دعا وکړئ چې الله دا سیمټ د غیبونه الله تعالی دې مدرسې له پیدا کړي، او دا کار زموږ په دغه ځای ولاړ دی چې دا کار روان شي. او څوک چې زموږ سره په دې کې تعاون کوي، په هر لحاظ سره چې تعاون کوي، یو کلمه خیر پکې وایي، الله یې د دنیا او د آخرت عزتونه او سرخوړی ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا